الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقز وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، دغه نه تقریب او پروگرام چې ختم قرآن تقریب او محفل ده. محترم قرآن مجید د الله رب العزت آخری کتاب ده. قرآن مجید ډیر عظمتونو والا، لوی شان او مرتبه والا کتاب ده. یقینا د الله رب العزت دغه کتاب چې د پر اتلو سره ټول آسمانی کتابونه منسوخ شو، د پر اتلو سره مخکینی آسمانی کتابونه هغه منسوخ شو. د مخکینی کتابونو ټول مضامینو خلاصو نچول دغه قرآن مجید وو. د عظمت محترم یو انسان د دینه معلومول شي چې دغه صاحب قرآن د کوم سینې تعلق سره د کتاب قرآن مجید سره راغی. رب العالمین دې ته څومره لوی درجه او مرتبه ورکړي. ماوی د صاحب قرآن خبره امن کومه، د صاحب قرآن د مور او پلار خبره امن کومه، د صاحب قرآن د مور او پلار د درجه خبره امن کومه، د قرآن مجید دغه حافظ د رشتہ دارانو خبره د درجه امن کومه، بلکې دغه حافظ قرآن د وجه محترمو په دغه علاقه والو باندې الله عذاب نه لالي. تاسو د ماشومان ما ته لږ توجه وکړئ. دروجه محترمو الله رب العزت د صرف د خپل نجات ضامن نه دی، د صرف د خپل نجات ضامن نه دی. الله رب العزت د وجنه صرف دته نجات نه ور کوي، بلکې محترمو د وجنه الله رب العزت پورا علاقه والا تر عذاب نه امن ور کوي. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې کسان هغه دي چې رب العالمین تراوی आवाज دومره خوخ دی چې رب العالمین دا غیر وجنه هغه علاقه والا ته عذاب نه رالي. دغه درې کسانو د وجنه الله رب العزت دغه علاقه والا تر عذاب نه امان ورکړي. نمبر 1 مجاهد فی سبیل الله چې د الله په لار کې jihad کوي، جنگيږي، خپل ځان ګولو ته نيسي، ګولۍ ور باندې د پاس نه راوريږي، د په دغه حالت کې الله اکبر आवाज لګي، د الله د دین د اعلی کلمت الله د پاره جنگي، په دغه مشکلاتو کې د الله اکبر आवाज لګي. نبی علیہ السلام فرمایي دا आवाज الله ته دومره خوښ دی چې دروځنه الله رب العزت پورا علاقه والا تر عذاب نه امان ور کوي. دویم نمبر محترمو هغه حاجی چې د حج او عمره د پاره تله دی، د لبیک لبیک आवाज لګي، رب العالمین ته دغه आवाज دومره خوښ دی چې د دې وجنه الله پورا علاقه والا تر عذاب نه امان ور کوي. دریم ستادغه معصوم بچي چې کلم مسجد او جمعات تراغه ډېر قاری سے مخ ته کې ناستو، قاری سے ورته وی بچي وای بسم الله الرحمن الرحیم، ادب جواب باندې دا الله نوم راغه، رب العالمین ته دغه आवाज دومره خوښ دی، رب العالمین ته دغه الله بسم الله आवाज دومره خوښ دی، رب العالمین د وجنه دغه پورا علاقه والا تر عذاب نه امان ور کوي. محترم حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت ورځ ده په بل صراط باندې یو عالم تیریږي، یو شهید تیریږي. دغه شهید ته به حکم وشي ز جنت ته داخل شه، دغه عالم ته به حکم وشي ودرېګا، دی به ودرېږي.
دته رب العالمین فرمای یوازې مزه مونږ ستا اعزاز او اکرام کول غواړو ستاره خاندان هغه خلق چې دا غوی ایمان په حالت کې راغلي دي د ګناهونو په خیره باندې خیرندي وذابته دادا کم مومن چې په حالت د ایمان کې د دنیا نه لاړ شي د ګناهګاری نو د ګناه دغه خیر سره انسان هغه جنت ته نشي داخله دی دغه خیر د صفای د پاره بده جهنم ته داخليږي کله چې دغه خیر اوینځل شي د جهنم په اور کې راغی نه پس بده جنت ته راځي دته به حکم وشي ودرېګا د به ودرېږي دته به ستاره خاندان هغه خلق چې په حالت د ایمان کې دنیا نه راغلیو نن دا غوی د پاره د جهنم فیصله شوی دا هغه خلق هم د جهنم نه راو باسي د ځان سره جنت ته بوزي بیا لاړ شي ما وی کله به تا غور کړی کله د علاقه کې یو مجرم پولیس نیولای لاس کې ورته اتکړی چولې دی جیل خانه ته روان کړی ستای وسوک راشي ستا سپارښت وکي هغه اتکړی ستا د لاس نه کلاو کی تا کور تراولي ما په ایمان وای سمرا دغه سلی احسان منو بیا ته کمی قید خانه ته رواني د جهنم د دنیا قید خانه کې ډیره سخت شي په مرګ سره به ختم شي خبره به ختم شي یعنی په مرګ خو به اخلاص شي کړه دار جهنم هغه قید خانه ته رواني چې داغه نه په هیڅ صورت باندې خلاصې نشتی دار جهنم هغه قید خانه ده دغه اور د دنیا د اور نه او یا درجه زیات ده او یا درجه د دنیا نه دغه اور زیات ده او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جہنم د گرم عذاب والا جہنم یخنی عذاب والا جہنم یعنی زمحریر دواړو الله ته پریاد وکړو ګلې وکړه الله زه دومره گرم شوم د زیات گرمایش ته وجه نه زما دیوالونو یو بلو خاړو زمحریر شکایت وکړو ول الله زه دومره یخ شوم چې زیات یخاو د وجه نه زما دیوالونو یو بلو خاړو حکم مو شو سال کې کال کې یو ساعت اخله یو ساعت اخله اگر اور والا جہنم چې کله ساو اخلي دنیا کی گرمی راشي ګرمي دغه زمحریر چې کله ساو اخلي دنیا کی یخنی راشي جمع موسم راشي او دا یو سما ته ته پوره نه رسیږي که یو سا پوره را رسیدلې و دنیا به ختم شوی تبا شوی دنیا به ختم شوی اگر یو سا پوره نه رسیږي نور اغزان ترا کاږي به کومه علاقه چې نور ته نږدې ده هغه تر هغه په مطابق باندې ګرمایش شیخواله ور کوي کومه علاقه چې لری ده هغه تر هغه مطابق باندې ور کوي او دنیا خو به یو ځای ولاړه نه تاوی هغه جهنم ته رواني هغه قید خانه ته رواني دغه بچي ستا سپارښت کوي ستا د لاس نه هغه کړی کلاوی د جهنم د قید خانه نه دی راوباسي او ما وی دا جهنم دی چې کله جهنميان تګی شي خوراک ورته ملاوي شي د مړی کې به خوراک ورخلي روایتو کې راځي هغه خوراک په تکلیف ور کوي دتا دی بچي وي وبا 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 ورته راوړي شي پاس نو به صاحبانو ناراشي وريږي د مارانو لړمانانو باران به پیوشي بیا به ورته فرشته در جهنميانو یې نزوي ورته په جامونو کې پیش کی کله چې ورته جامونو کې هغه یې نزوي پیش شي د ځان تر نږدې کی دغه تفتش او حرارت د وجه نه بدل د غوخي اډو کې د غاخونه د ویل شي او د جام کې ورورځي د به دې ته نه ګوري تکلیف دې مړی باندې هغه سیس په مړی باندې هغه جام په خلر راوړی روایتو کې راځي کله چې لاندې لاړ شي هغه یې نزوي د دنه په شرمګاه باندې د کلمیر سلام دی وزي محترمو دا هغه جهنم دی دا هغه قید خانه ده د چې आवाज ولګي چغي ولګي یا الله دا عذاب خود لږ وخت لپاره کم کنا روزانه دا عذاب زیاتی کمی کنا الله دا عذاب کو کم کله کړه لږ تخفیف کو بکرا ولا کړه لږ سات دوباره خدا عذاب لری کړه زر کاله بچي وي زر کاله اغه زید اخرت د دنیا نه زر کاله بچي وي تر دومره پورې اوخ کې ورده او وی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک په دغه اوخ کو کې کشتۍ چلول غواړي کشتۍ به پکې وچلی اوخ کې به ختم شي رسترګونه به یې شروع شي
استاد زما استاد غلط بشپېته ګرځي دا قدونه باندې دا به الله غټ کې ورته دی بچي وای اخره کې استړی شي اگر جهنم داروغانو فرشتو ته وای تاسو الله ته وای دا عذاب کو لکسبر کی کنا اب ورته وای تاسو په خپل الله ته आवाज وکړئ مونږ ته سلام وای مونږ د مجرمانو سفارش نشو کولای دیو بیا आवाज ولګي الله دا عذاب کو کم کنا بیا ورته جواب راشي اخسئوا فيها ولا تكلمون زي قریشی ما تر خبرې مکوي بیا بچي چغي او محترمو په دې تمر یم سګ نو سی ير مؤمن یم خو اخر بروزه مکل مؤمن یم اخر بروزه مکل اخر بروزه پته نه لګي سمر اربونو کاله بپروت هغه خیر خانه کی لګ دنیا کې خودي ورتا یو 15 منټه د پاره د لاس ور داخل کې کنه چې پته درته ولګي 15 منټه د دنیا ور نشه برداشت کولای د اخرت ور چې او یا درجه زیات ته اگر ټول عمر د پاره څخه برداشت کړي استاسنګ په سلام د ټول عمر د پاره هغه ور څنګه برداشت کړي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خپل مسند کې د حدیثو کتاب کې یو حدیث نقل کوي په 389 سره عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی جاء عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو باندې چهره غ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تبوسه وکړو ایو کسبر جهنم مومنانو نه د موحدینو نه جهنم کې څوک پاتې شي قال نعم رجل في قار جهنم ينادي بالحنان المنان والاو یو کسبر جهنم کند کې پروتي یا حنان یا منان چغي ولګي حتی يسمع صوته جبريل عليه الصلاه والسلام دا تر دې پوری د आवाज به جبريل واوري دغه صبر ونه کې لم يصبر صبر به ونه کې تر دې د الله مخې ته بلاړ شي سجده باندې الله ورته فرمایي سر پورته کو جبريل تسلی دلی الله ته علم دی خو بندګانو تر اظهار د پاره وای جبريل بسر را پورته کی ورته وای الله سمعت صوتا من قار جهنم ينادي بالحنان المنان الله له جهنم د کندنه یو आवाज اورما چې بیا حنان یا منان اے مہربانی کوونکې اے احسان کوونکې چغی راځي الله یو مومن بندر چغی لګی مومنان خو حال داله د جهنم نه راوتی اخیری موحد مومن پاتې رہے ورته به فرمای الله لاړ شه جهنم داروغه ته وای چې د سړی راو باسي دا आवाज چغی لګون کې راو باسي ر جهنم پته نه لګي څومره عمر وشوي د اخیری جهنمی دی د مؤمنانو کافر خو بر ټول عمر د پاره جهنم کې راغره پر راوتل نشته ره دغه کې خانه نه وتل نشته ره مرګ به د ګډوري شکل کې راوسته شي هغه ذبح شي اعلان به وشي بس مرګ راغې خبره ختم شوه نبی علیہ السلام فرمایي د غورز بر جنتیانو د خوشحالي او د جهنميانو د خفګان امتحان مرګ راغې جهنمی ته مرګ نه راځي لا يموت فيها ولا يحيى نن د مرګ نشته اگي وبه ماتره د ته مرګ نشته نن بس عرض میکو جبريل راشي دروازه وته کول د جهنم داروغه ورته دروازه ګلاو کړه وای الله را لګلې دا یا حنان یا منان چې لګی د موحد بندر او باسر جهنم دا او باسا دا بندر جهنم نه او باسا د جهنم داروغه ورته جواب سوار کوي وَإِنَّ جَهَنَّمَ قَدْ زَفِرَتْ زَفْرَةً جهنم ساغسترا لا عارف الحجارة من الحديد ولا الحديد من الحجارة زنن رز غټي او وسپري نه پېژنم اگر ټول ور شوه دی خشاک تی جوړ شوه دی د انسان او د غټي او د وسپري پته نه لګيږي او نبی علیہ السلام فرمایي دا داروغه د جهنميانو د څه پته ده چې پلان کې جهنمی دیزی کې ده پلان کې دیزی کې ده پلان کې دیزی کې لکه د کور مشر پلار مور ته چې پته زما بچي دې کمر کې ده پلان کې دې کې ده پلان کې ده نن ورځ هم نه پیژنې بیا وراشي جبريل الله مخې ته سجده ولګي الله ورته فرمایي جبريل سر پورته کې تاغه بندول رانه وستو او ورته الله خو جواب دار کو
ورته لاړ شه ورته وایا چې دغه بنده فی قاری کذا و کذا فی زاویه کذا و کذا فی ستر کذا و کذا ورته په پلان کې ګټ کې په پلان کې کند کې په پلان کې سکه پروت دی دیو بیا ورشي د چورشي جبريل هغه داروغت جهنم پر تبوي الله دې سے فرمایلی پلان کې سکه هغه جهنم میں پروت دی هغه کند کې هغه ګټ کې هغه کند کې جبريل چورشي دغه داروغ سره نبی علیہ السلام فرمائی دا سڑے با مطروحن منکوسن مشدودن دے با تڑلے شوی دا دخ پی برا سٹ سرلی تڑلے شوی لاسونا میں شاعت تڑلے شوی دے با زوڑن پروتی را پاسا و بیماران لڑوانان راجم شوی جبریل بے دخپی نمونی سی سن بور کی جہنم داروغا یو دویم سن بور کی ماران لڑوانان بتی لرشی بے بے روان کی نہر حیات تبے بوزی التبورتی او غبور کی بے بے روان کی دا اللہ مخدا کلم چی نبی علیہ السلام فرمائی دا پرشتوں پا کم محبل باندی دے تیری گی اگر پرشتی برا اوف چگی ہوئی پا دا باندی برا افسوس اظہار کئی چی دے بند باندی شویر تو گورا بے بے دا اللہ مخی تراولی دا اللہ مخی تبے راولی اللہ بورتو فرمائی بندہ مستا سر دادا خیگلی نوی کڑی بندہ تا تا انبیاء نورا غلی انبیاء والا دعوت در تا نورا رسید لے یاد سا تی دا انبیاء راتلو مطلب دا ندے مونگنا بسوال کی گی تاستا انبیاء نورا غلی مونگتا انبیاء راغلی دی امت تا راغلے دے مقصد دارے مونگتا دا اگر نبی پیغام را رسید لے دے جگنن سبا محترمو دا ایمان عقیدین نظریہ ڈاکوان ہر ذکی موجود دی واللہ العظیم دا آغا طرف نم دا ایمان حملے دا آغا طرف نم باقیدین نظریہ باندے حملے چر طرح مسلمان عقیدہ سو خرابہ کی بس او نن زمونگ نوجوان طبقہ نن زمونگ مسلمانان رو لگا پا کم کم طرف باندی اور بسیدی تاوست پتہ نشتا واللہ رسل ازلہ درد وکی نن دمرا پا بے دردی سر دا ایمان سودا شورو دا نن دمرا پا بے دردی سر دا عقیدین نظریہ سودا شورو دا میں نوجوان نے تپوسو کو دے دے پیر سے سر تعلق ساتو مارتے ملگری دے پیر سے سر تعلق ساتے دے دم تعلق وجہ سر دے پیر کے تاس سے صحیح کڑی دی دے جواب واورا دے ماتے جواب راکئی ما توئی دے پیر سے خانقاہ تے چلاڑا ما فا اگر دیوالونو کی پیپونا دا خانقاہ شریف راگلیو ای کی خوراکونا روانو خوراکونا مارتے بدے متاثرہ شوئے لاؤ مارتے ولی وہ ادارہ پھر سب کرامات کی کر دی مارتے کاش کہ تچا پوہ کھڑے تم خبر باندی دا حقانیت دلیل دانا دے دنیا لدا دا اللہ دا پیغمبر نلوی بزرگ نشترے دا اللہ دا پیغمبر نلوی پیر نشترے دا اللہ پیغمبر ناستے صحابہ مجلس کی دی صحابہ کی لے ترالا صحابہ لمن اچھت اکلا ورطوئی دا اللہ رسول پقر و پاکی دی لوگا دا اللہ رسول دا سور زنم ڈوڑی ندہ خوڑلی گیڑ باندی مکان اختر رہے خپل لمن ورطو اچھت اکلا نبی علیہ السلام ورطو ام خپل لمن اچھت اکلا ویل اے صحابہ تاسو بگیڑ باندی یو کان اختر رہے مادو تھڑلی دا پیغمبر پا مجلس کی صحابہ تا دا لوگی دا اللہ سے بے ہوشی راجی دا پیغمبر مجلس تے صحابہ دا سور زن ڈوڑائی نے ملاوی گی رساب صفحے طالبان ہوتا پیغمبر پکور کی رسول رسول پوری چولن والی دا پیغمبر پکور کی رسول رسول پاکی پکر پاکی دی لوگ دا ماوی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ زمانگ دا پارا وخن مولا پیغمبر ہو دا پیغمبر پا مجلس کے لوگ نا پکر پاکرا ستارا پھر سے دیوالونو کی آغا خانقاہ کی ڈوڑگانی را روانی و ماں کو دعوی دا دنیا شوا خیرات خبر اگنا شوا اور پیغمبر تا اور محترم دایاد وساتی ما پخپل باندی اغا علاقی وقتی دے ورزو کی سو میاشت مخ کی زمانگ دا علاقی پیران جاہلان پیرائی موردی خلاف نہیں ہو زمانگ دا علماء دیوبند یہ ولیہ سلسلہ دا الحمدللہ زمانگ تبلیغی جماعت پا دے حوالے سے رضی اصلاح دا باطن دا پار الحمدللہ پا عالمی سے دبان نکار کئی زمانگ خانقاہونا دا سنت مطابق الحمدللہ دا پیرائی موردی خلاف نہیں ہو وہاں پیری موردی آگا چیز نبی علیہ السلام دا شریعت مطابق ہوئی پیری موردی آگا پھر دا پار دا لازمی دی چیدیر سنت متبعی دا پھر دا پار دا لازمی و ضروری دی چیدیر پخبلت شریعت کو پابند نہیں کرنا
صرف د پیر په کراماتو پسې څه کوي چې ورپسې کی کرامات نه دي. مونږ ته مشران راخولو، مونږ ته وی کہ یو پیر په هوا باندې الوزي، په سمندر د پاسه ولاړ له جنماز غړولې مونږ کوي. دا ژوند وګوره چې شریعت مطابق د خلاف دی. کله د ژوند د شریعت خلاف و دی پیر نشي کېده، دی ولی الله نشي کېده، دی دجال کذاب ساحر دی. کله د ژوند د شریعت مطابق وو ډېری په هوام نه ګرځي، ډېری په سمندر هم نه ودرېږي، رتنه بل ولی الله نشته. ذکر مادیاتو په دغه دور کې په یو سنت قائم ودرېدل د زرو کرامتونو نه غوړه ده. ما وکاته بخبل ازمون د علاقو پیران والله پردي کورونو ته هغه خلک راولي خپل زنانو ته د نبوزي زنانو ته. ما وی دا کوم عقل دی؟ تاسو پوهه په خپل زما خبره پوهیږئ؟ ما وی ها دا کوم انسانیت ته اخر دا علاقو ته ورنما. ما ورته کم از کم مسلمانانو خو یې کړه، کم از کم تاسو پښتانه تاسو څنګه کار کوئ د الله بندګان دیکھ پیر صاحب دے د قرآن هغه آیاتونه چرته لاړه مونږ په سم متاثر شو. ربیع الاول راغی اولو ټول علاقه کې لیټونه ولګېدا، باتۍ ولګېدې، ګلونه ولګېدا. نو لکه دا خو اسراف کو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کوونکي خو شیطان روړي. ته په دې ولې متاثر شوې؟ سکل زمون په خبر کې په دغه ربیع الاول کې 3 لاکھ بلبونه صرف لګېدل چراغا. سمرا 3 لاکھ کم از کم دا یو بلب هو بلس روپۍ وو کنه. 3 لاکھ ته 10 کې ضرب ورکې دا سوچوي 30 لاکھ روپۍ شي. په 30 لاکھ باندې بل څومره مسلمانانو هغه ګېټه کې شوې، څومره غریب مسلمانانو چې هغه ته کپڑے نه ملاو، دا غوي بچو ډوړی نو خړلې ود شوی. ما وی ها مونږ هغه پیغمبر امتیانو هغه پیغمبر کو مونږ ته سبق زار کړو. مونږ ته وی ها یو گاونډي ود شو، د گاونډي غریب ودره، د گاونډي هغه په لوګه حالت کې ود شو. الله بل سره حساب کې الله بل عذاب ور کوي. تر 30 لاکھ روپو صرف چراغان ہو کو بجلی بھی سومنا خرچ پتہ نہ لگی. مونږ ته وی ګستاخان لکه بس ګستاخان تاسو ایک جشن عید میلاد النبی ولې نه کوي؟ ما ورته ځکه نه کوم چې اسلام د 2 اخترونو تصور ورکی، د 3 اختر تصور نه ورکی. اسلام موږ مسلمانانو 100 اخترونه دي، 100 اخترونه دي. 3 اختر اسلام کې شته. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته یو کس راغی يهودي، الیوم اکملت لکم دین د آیات چې نازل شو. ورته وای ک چرته دا په مونږ باندې مونږ ته دغه څه خوش خبری راغله، مونږ به دغه ورځ د اختر جوړ کړی وي. عمر رضی الله جواب ورکړي مونږ د ځان نه اخترونه نه جوړو، مونږ ته چې الله د پیغمبر د طرف نه ملاو شوی باغی عمل کوو. بس نیک عمل هغه معتبر چې په طریقه پیغمبر یې بس فکر ځان نه نیک کارونه شروع کې پیغمبر د طریقې خلاف دي، هم دغه عمل وتا جهنم ته بوزي، هم دغه عمل وستاره پاره د وبال سبب ذریعہ ګرځي. بہرحال محترم عرض کو دیبل اللہ مخی تبوزی التبه ودرئی اللہ ورتو عرض میں دا کو دا پیغمبر پیغام مونږ علماء په ذریعہ سره را رسیدل دي. یاد وساتئ پیغمبر نشته امت کې موجود اوس. پیغمبر د مدینه منوره روزه مبارک کې دفن دلتا زمون په قهاو لیکل دي. څوک چې دا خبره کوي نبی علیہ السلام زمون مجالسو کې حاضر دي، دل په تشریف راوړي. فتاوا عالمگیری قاضی خان شامی زمون دې ټول په قهاو لیکل دي. دا سره د اسلام نه خارجي کی کافر ګرځي په دې کې. عالم الغیب صرف اللہ ذات تے، دل اللہ صفت تے، حاضر ناظر صرف اللہ تعالیٰ دے، بل جو کرزی کی حاضر ناظر نشتے. او تاسو خپل یار لگ سوچو کہ دے خبر ہوتا دے با مجلس کی ناس ہوئی پا ممبر باندی با ناسی بیان بے شروع کری چگی بوئی دا دی باوجود عقیدہ لری سے مونگ مجلس تے نبی علیہ السلام را غلے دے. مال تسوال لوکو ماوی کاش چې تعالی الله عقل درکړی وي. ماوی ها پیغمبر ستا په مجلس کې ګستاخ بیا دبا بیر پیغمبر په موجودی کې ته بیان سکی کې چغي ولې وایي. ستا مجلس ته پیغمبر راغلی تا ورته زه په دویم سب کې پرېخه امامت د بار ته ولې مخ کې شوی؟ دا الله پیغمبر چې موجودو انبیاء ته جرأت نه کړو چې مخ کې شر معراج ولا امامت نبی علیہ السلام کوي، شاته انبیاء ولاړلی، شاته فرشتي ولاړلی. مې دا تسنګ ګستاخ جوړ سوچ پیغمبر علیہ السلام موجود کې جمع ته مخ کې کېږي.
او یاد وساتئ مونږ چې کله د عقیدې نظریه خبره شروع کو مونږ ارس الله کوي مخلوق هیڅ نشي کولای مونږ هر څه څوک کوي هر څه الله کوي د چې تکلا د باباګانو قبرونو ته بوتلی تا ته ویره بابا له وګړه بابا به تا ته اولاد درکې بابا به تا ته شفا درکې تا ته قبر قرار شه قبرونو والا باندې نظر نیاز ومنه خپل حاجتونه وګړه اولاد به درته درکې ما وی کاش کې د قران خو ویلې وکړه ما وی دغه اولیاء انبیاء زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نبی دی قرآن نقل کے اولاد لکھی ہنالک دعا زکریا ربا زکریا علیہ السلام اللہ تا آواز لگا اللہ اولاد میں لکھی گی اولاد رکھا نبی ولی بخبل اللہ تا چگا لگئی تو ولی تا چگا لگئی او دا یاد وسطی نبی علیہ السلام فرمائی من زعما ان اللہ جعل للعباد من الامر شیئا چاچی گمان ولرو چاچی عقیدہ ولرو چاچی ذہن داو ان اللہ جعل للعباد من الامر شیئا اللہ بعضی اختیارات بندگانو تور کړي یرخ کول پلان کې ولی کوي پلان کی قبر ته چراشي اولاد ور کوي پلان کی زید چلاړ شي هغه په مال هغه انسان مالدار کوي پلان کی زید چلاړ شي ادا کار کوي دا نبی علیہ السلام پر فقط کفرا بما انزل الله علی انبیائه دې سړی کفر وکړ هغه سره چې انبیاء باندې نازل شي دې انکار وکړ هغه وحی نه چې انبیاء تر راغلي یاد ساته د ایمان عقیدې نظریه د هر طرف نه والله حمله دي د هر طرف نه عقیدہ سو خراب نه کی تک امیه تر خپل علماء رهنمایي حاصل کا تک امیه زمون علماء تبلیغی جماعت یو ډیره بهترین پلیټ فارم ته درکړل یو ډیره بهترین مدرسې درکړل لاړ خپل اعمال صحیح کا لاړ خپل عقیدہ استقامت کی لاړ امت کی محنت وکا دا هغه چا په आवाज کې مراد چې نن تا منه کړي تبلیغ دا هغه چا په کار کو چې نن خپل مسجد نه تبلیغی جماعت منه کوي تبلیغی جماعت عالمی سطح باندې الحمدللہ لګیا دی عالمی سطح باندې ایمان هغه دعوت چلے الحمدللہ بل محترم عرض میرا کو د مخې درو ولې تا ته انبیاء والا دعوت نو رسیدله علما نو راغلي کتاب نو راغله ورته الله د هر سره راغلی زر خپل گناه اقرار کوم الله جبريل ته وی جبريل ته گواه شماره بنده وبخو دا اخری مومن دی لګ د دین غور وکي اندازه ولګوي ستادغه بچي تدغه قید خانه تروان ستادغه بچي دل چې ستاسو سفارش کوي ستاده لاس ته هغه کړي کولاوي ته جنت ته راولي دا ستاغه بچي یو انسان وفات شو سو کې خوب کینی ورته وای الله در سره سم معاملې وکړه دی ورته وای یاره عذاب ډیر سخت مرحله وی خبر ډیر سخت مرحله وی خبر ولکلا زه چې وفات کړم زما یو معصوم بچیو هغه معصوم بچیو زما ول قبر مرحله سختی وی عذاب شروع هغه معصوم لوی شو مسجد جمعات تلاړو مدرسې تلاړو الته ورته مولوی سے بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو زما د بچی په هغه معصوم جواب باندې الله نوم راغی کله چې هغه په جواب الله نوم راغی الله پرشتو ته وې اے ملائکه عذاب لری کوي ماته دغه بنده حیا راځي چې دې بنده هغه معصوم بچي په دغه معصوم جواب باندې زما نوم اخلي او د مخدز مکه د لاندې دغه پلار ته عذاب ورکما بل هغه عذاب لري شو نن محترمو د دینی مدرسې د زمو ستاسو د نجات ضامن ځګونه دي د قرآن او سنت د حفاظت مرکزونه دي دغه علما طلبه چې د وخت ورکړل دي د وسلیرش ګنټه 15 ته مونږونه کوي تا ستا بچو ته سبق قسم بالله ستاره اخرت فکر راغستري ستاره عقیدې نظریه فکر راغستري د پدې غم کړي چې د خلکو عقیده څنګه بچي نظریه څنګه ستادغه بچی ته مرګ ورخی مرګ ورته ور یادې ستادغه بچی ته مور بلار عزت ورخی دا ستاده عزت تاج ګرځي دا ستاده عزت او د نجات سبب ګرځي دا علما غواړي چې ستاده بچی واقعي ته او پیژنې د مور بلار احترام وکي ستاده بچی ستاره سبارش ذریعہ وګرځي ستاده بچی ستاره عزت ذریعہ وګرځي ستاده بچی د قیامت په سختو کې ستا په کار شي بل محترمو
نبی علیہ السلام فرمائی القرآن حجت لک او علیک، دا قرآن استا لپاره حجت دی، استا خلاف حجت دی. کله کته دې قرآن چې ماو ته مل مراغله دی، ماو ته دې مل مستوب وکړو، درته مل مستوب حق ادا کو، یقینا چې کلم سترګې پټې شوي بیا به دا قرآن ته ماوسته مل مستوب کوي. او یاد وساته دا هغه وفادار ملمه دی چې کله ماو ته د مل مستوب وکړو، د قبر تیاری ته چې ورلو، سترګې ظاهریم چې بندې شوي، حقیقي سترګې کلاو شوي، د قبر په هغه تیارو وحشتونو یوازیوالي کې ورې دی یوازې نه پرېږدي، د قبر د سوال جواب په وخت کې ورې یوازې نه پرېږدي، د قبر په تیاری کې به تا ته رڼا درکوي، د قبر په یوازیوالي کې به ستا ملګری، د قبر په وحشتونو کې به ستا لپاره هغه د ډاډوالي ذریعه، د جهنم د هغه سختو مرحلو نه به ستا لپاره د نجات ذریعه، او دا هغه وفادار ملمه دی تر هغه وخت پورې به تا یوازې نه پرېږدي چې تر څو جنت ته نه داخل کړي. خو ها ډېر زورور ملمم دی، کته نن مستوب ونکو یقینا چې بیا به جهنم ته راکاږي، او د دې ملمه به سره به نبی علیہ السلام ستا ګریوان ته بیا لاس دراچي، د الله په دربار کې به شکایت کوي، درخواست وکړي مال یا اللہ ان هذا القرآن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اللہ زما دے قوم زما دے قرآن نے گپ جوړ کړو، زمانه دے قرآن سره ډیر بد سلوک کړو، پیغمبر په خپل باندې بیا راځي خلاف په مقدمه دایر کړي. د مل مستوب محترم دانه د شری ته ډوړی ورکو، د ته کپڑے واغوندو، د ته خخه تاخونه جوړکنه محترمو، دا په بچو باندې زده کوي، په خپل باندې زده کوي، په دغه قرآن باندې عمل وکړي. دغه قرآن محترمو در خپل ژوند دستور وګرځوي. دغه مدارس د کامیاب کې چنن پوره دنیا شروع ده چې دا ختمه کی ان شاء الله. زمون علماء دیوبند د بوټي لګولې دي، ستا کوسه مدرسه کولاو ده ان شاء الله تعالی بچی رهنمایي وکيږي. بچی چې سکول ته ځي کوم پیسې لګي کم داغه باندې سبقونه وي، دغه څه خیال د مدرسې کې وساته، دغه مدرسو دغه قاری صاحبانو سره دغه علماء سره تعاون وکړي، دغه دینی مدرسې آباد وساتي ان شاء الله. دا ورته مل مستوبي قیمت پورز به بیا د زمون مل مستوب کې ټیک ده کنه ان شاء الله کوبه برګته ان شاء الله. دغه قرآنی مجید مل مستوب بکاو کنه ان شاء الله. وادر ما سره بچی بر علی ګورتا مال بلګو لا سوچت کې ما سره د چا واځو. الله رب العزت عمل کوي.